أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. درود شریف وای. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. د مخکات کریمه کې د تورات بیان چې به حیثیت قانون الله را لګلو. فيها هدى ونور ندا خبر معلومه ده، او پدې په فیصله پیغمبرانو ربانیین او احبارو کولی. خپدې کې 100 قوانین پکې 100 د آیت کریمه کې بیان دا قوانینو کوي چې کوم تورات کې دا قوانین پکې خدا ګوري زمنګ شرع کې هم دي. شرایع من قبلنا زمنګ د پاره حجت ده، ترکمه چې نصوص کې صراحتا دا غینه انکار یا منع نه راغلی. باغی کې دا قانونو چې د ظالم نه با مظلوم ته حکومت انتقام اخلي. الله وی وکتبنا علیہم فرضنا علیہم من فرض کړو په دوی باندې فیها بدی تورات کې ان النفس بالنفس چې نفس په وجل کیږي په نفس باندې اذا قتلتها چې دی وجلې دا نفس دا النفس اسم دا نه دی او بالنفس خبر دی خو پیل باور تراو باسي ان النفس تقتل بالنفس وجل کیږي په نفس سره. اذا قتلتها چې نفس اول نفس ثانی وجلې قتلت فاعل نفس اول دی او ها ضمیر چې کوم دی نفس ثانی ته راځي دی. والعين تقفو بالعين او سترګه براوستل کیږي په سترګې سره. سترګه راوستي د سترګه بکراو پاس. ولانفا تجدعو بالانفی او پوزه بغوسی کی په پوزي. وسی جبه د عربي د هر قطع د پاره خپل خپل لفظ پکې استعمال شوی دی. یو شی نه دی ګورئ ښا. پوزه غوسول، غوږ غوسول، سترګه غوسول ټول قطع ده. مشترک نوم خو قطع ده کنه، خو بیا پکې فرقونه دي. د پوزې قطع کول ته جدع وایي. والاذن وغنا تقطع بالاذن وسیږي په وغونو. والسن غاخونه تقلع بالسن وسیږي په سن غاخ باندې. ګورئ دا والسن دا عتب ده په نفس باندې، دا ټول عتب دي په نفس باندې او مطلب دا چې بالسن دا خبرونه د السن د پاره دي. دا په ټول عتب د جملې په جملې شي ښا. قبله دا تب د جملې نه دی په جملې سره. وفي قراتنا په یو قرات کې به رفع په الاربعه رفع په سلور وانو کې راغلی ده. سلور وانو کې رفع ده. ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف او والاذن بالاذن والسن بالسن دا رفع راغلی. بیا بعتم شي په محل دی نه باندې. دا ضابطه ده د نحوی، دا قاعده ده. ګورې دا زده کوي په مبني باندې چې عطف کیږي په محل معطف کیږي او په عطف په محل کیږي او په لفظ کیږي په دواړو باندې. او په معرباتو کې به عطف صرف او صرف په لفظ کیږي په محل نه کیږي. ګورئ صرف اسم دی نه د دینه مستثنا دی.
اسم د ان معرب ده که مبنی ده معرب ده کنا اسم د ان کې عطف په محلم کیږي او په محل قریبم کیږي او په محل بعیدم کیږي دا د ترجمه پر یو مولا یو وخت کې راغله او ما په جمعه منځو کې نو زه خطبه کې دا څه ویم چې کل بدعه ضلاله ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ناغه اعتراض کوي ته دا نحو موای او دا سیدا او دا ګوره عتب دی غلط وکړو نماز ته ته پته نشته ته په دې مسله دا ته نه معلومه چاته په محل قریب هم کیږي په محل بعید هم کیږي او ته نور نه معلومه چې ظاهر لیکتل نور قیدی خو غل پته نه نو ګوري عتب په محل قریب هم کیږي او په محل بعید هم کیږي په دواړو باندې کیږي صرف په معربات کې صرف په اسم دی نه کیږي او مبنی کی چې کوم دی په محل قریب او محل بعید دواړو باندې عتب تاکیدات توابع ټول د قصید تاسو په توابع کې ویلي دي کنه توابع په کافیه کې توابع المنادى المبني المفردة من التاکید وعطف البيان والصفة والمعطوف بحرف الممتنع دخول يا علي ترفع على لفظه وتنصب على محله تا ویلی دي کنم دی وی ارکړیم دی اوس ویل دي زمون په وخت کې الحمدلله هغه وخت کې یادولو دي کتابونو هغه وخت کې په طالبانو کتابونه یادول اوس ویل دي ویل ټول ذمہواری اوس د چا په سر ده استاد په سر هغه وخت کې ټول ذمہواری د شاګرد په سر منگ باندې به استاد براته ویل دا کاپیا یادوي کاپیا عبارت ټول منګه یاد کړو اوس هم چې څوک سروي چې دا څنګه د ډیر پوری ځتلې سم پکې یو ټکی څوک نو به ور پسې تلې سم او د استاد تقریر چې کوم هغه به هم یاد او صرف دانه چل پاس به یاد اول او استاد څنګه په اخلاص باندې راته سبق ویل سبق کې ډیر فیض الله جل شانه دې دا قبر د نور نه ډک ډېر په اخلاص به راته سبق ویل او سبق ډېر فیض او برکات نه ډک دا فیض دې الحمدلله چې کاپیا طالبای کې ما کاپیا پڑھاو کړې د طالبای شاګردانو زاد استاد فیض زما اس کمال نو بعض استادان سبق کې فیضی بعض استادان سبق کې فیض نہیں ګوري فیض تاسو په پوښتنه کې نشئ کوي نو ګوري دی وی او په قرته بالرفع فی الاربع په یو قرته کې رفع په اربعو کې راغلی دا نو بیا به حمل شي په محل بعید باندې او محل بعید د اسم د ان قرفه د بنا بر ابتدائیت کا والجروح قصاص والجروح حکم بالوجهين رفع و نصب دواړه دي رفع عطف په محل بعید باندې او نصب عطف په محل قریب باندې جروح قصاص یختص فيها قصاص باقی تل شي په زخمونو کې میزام کنه تر کمی چې ممکن نه لکه الید لکه دل زخم شو ورجل والذکر ونحو ذلك یاد دې پشان وما لا يمكن فيه الحكومه هغه چې پای کې فیصله ممکن نه وما لا يمكن هغه چې ممکن نه قصاص پکې ممکن نه فيه الحكومه هغه کې به اسه توکلی فیصله کې جرګه به پکې کې د څه زخم د چې شری دغه پکې نشته ده کنه نو بس بیا به دوه کسان راځم چې هغه به یاره دې باندې دومره پیسې لګېدلې دي او داسې نقصان ورته رسولې ده زه یو 15 لک روپۍ په ورته کې صحیح شو تاسو فیصله وکړئ وهذا الحكم دا حکم وین کتب علی مگر که په دوی باندې پرشه په مقرر فی شرعنا زموږ شریعت کې ثابت دی ځکه شرعت ته معنا نه دراغله
فمن تصدق به هغه څوک چې صدقه وکي به په قصاص سره څنګه صدقه وکي بأن مكن من نفسه چوی بخی من نفسی د خپل ځان نه په کفاره له دا کفاره د پارا لما د هغه ساعته هو چې دل راغلی دي ومن لم يحكم بما انزل الله سوچ فیصله ونکي پاس چې الله نازل کړی دي په قصاص او غیر قصاص کې دا کسان ظالمان دي دا تورات نرسته او انجیل ذکر کوي وقفینا اتبعنا من لګلیو علی سارهم بقدمون د دې پیغمبرانو رستم پر پسې لګلی صاحب ابن مریم مصدقا لما بین یدی تصدیق کوونکی دا کتابونه چې د دې په لاسونو کې قبل او مخکې د دین د تورات واتینا الانجیل او موږ ورکړو دلر انجیل پیو دا پدې کې دا د دلالت نو نور او رڼا او پکې بیان د احکام پکې ومصدق دا حال دے پدا سے حال کی چی تصدیق کون کیو لما دا سو بین یدی چی دی پلاسونو کیو من التورات دا توراتنا لما پیا من الاحکام چی احکام پا تورات کیو دا تصدیق کون کیو وہدن ہدایت و معزت نصیحتو للمتقین دا پارا دا متقیانو وقلنا من ورتویلی وليحكم فیصلی دیو کی اهل الانجیل دی انجیل خواندان بما پاس انزل الله پیچ الله نازل کړی دی په انجیل شریف کې من الاحکام د احکامنا او په یو قرات کې په نسب د يحكم سره راغلی دی چې په نسب د يحكم سره شي بیا به وليحكم کې د لام لام کوي شي ا د لام کوي نه رسته خو ان پټی کنه ولي اي يحكم وکسر لامی او کسرت لامم پکې راغلي د لیحکما عطفن علی معمول اتینا بیا عاطف چې په معمول د اتینا واتینا الانجیل فيه هدى ونور بیا عاطف معمول د اتینا باندې شي او لام بکسر نو معنا بدا چې موږ انجیل ور کړو فيه هدا د هدایت لپاره په دې انجیل کې نو هدا بچي شي دا به مفعول له شي د اتینا هو د پاره او لیحکم بدا مفعول له شي موږ انجیل ور کړو د هدایت لپاره او د دې لپاره چې اهل انجیل فیصله وکي بما انزل الله پوښي بده ده یادار چې په معمول مقدره باندې باتب واتینا الانجیل فيه هدى ونور ارشادا واصلاحا وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله بیا خبره صفاش وکړه انجیل ورکړو په انجیل کې هدایت او نور ده د صد پار ورکړو د ارشاد او د اصلاح د پار نه ارشادن او اصلاحن به مقبول وشي وليحكم اهل الانجیل دا به پاره مقبول له باندې اتب صحیح شو کتا سوای چې دا به اتب د جمله په اهل يحكم اهل الانجیل خو جمله د اتب د جمله په مفرد راشي دا په باب د مفعول له کې جایز دي په نور ځایونو کې نه دي جایز ها په باب د مفعول له کې جایز دي ومن لم يحكم بما انزل الله سوچ فیصلهونه کې پاس چې الله نازل کړی دي دا کسانو دوی فاسقان دي وانزلنا الیک من نازل کړو تا ته محمد الکتاب قران بالحق په حق سره متعلق دي تر انزلنا پوری مصدق لما بین یدی پدا ځال کې چې تصدیق کوونکی دا سده ما بین یدی چې دې دوړان دي قبل او مخکې د دې کتاب و مهیمن او دا کتاب شاهد دی علیه گواه ده په د باندې والکتاب په معنا د کتب سره ده ها مصدق لما بین یدی من الكتاب معنا من الكتب جنس
فحکم بینهم فیصله وکړه د دې په منځ کې ما به د کتاب کې ذات ترا په الیک چې کله تا ته فیصله راوچتي کی بما پاس سره جل الله الیک چې الله نازل کړي تا ته ولا تتبع تاویداری مکوا د دې د خواهشاتو عادلن ما جاءک من الحق پدا چې حال کې چې تیراس کوونکې دا سنا چې تا تراغله د حق لکل دهر فریق د پارا لکل کې تنوین ایواز د مضاف الیه نه د لکل فریق یا لکل امه منګه دار امت د پارا ګرځول استاسنا ایه الامم شرعتن شریعتن طریقه و لا رو منهاج طریقا واضحه لارا په دین کې تمشون علی تاسو په ځای پکې ځای ولو شاء الله لجعلکم امه واحده کر لا خو تاسو به ګرځولې وي یو امت په یو شریعت باندې لیکن نئی ګرځولې یو شریعت ځکه د الله مشیت نشته استثناء د نقیض د تعالی نتیجه نقیض د مقدم وګورئ نقیض د تعالی الله نه ذکر کوي هغه لازم د نقیض د تعالی ذکر کوي لازم د نقیض د تعالی لیکن یو ټولای نه ګرځولې دا خو نقیض د تعالی څخه چې یو ټولای نه ګرځولې ولی ولکن ليبلوکم فيما آتاکم چې مختلف ګرځولې د سره پار دي سره لازم دار چې الله در باندې امتحان نه لازم د چا ذکر شه د نقیض د تعالی الله ذکر کا ځکه چې مل لازم نه ملزم په خپل معلومي کې ځکه دا خو طریقه د لزوم ده کا ولكن فرقكم فرقات جدا جدا کړی ابلوکم لیختبرکم چې امتحانو کې بتا سو فيما پاس آتاکم چې الله درکړي تاسو ته شرایع مختلفه لينظر المتی منکم چوغوري موتی تاسو نواسي پستبق الخيرات وړاندې والو کې نه کوي تاسو ویلې جلتې سره خیر لاړ شي نه کو کارونه تا پستبق الخيرات الى الله مرجعكم خاص الله تستاسل دي جميعا د ټولو بل واسه بابا سره بینبئکم تاسو به خبر کی بما دا سنا كنت فی تختلفون چې تاسو په څه کې اختلاف کوي من امر الدين وجزي كل منكم بعمل یو جزاء ورکړ یو تاسو په عمل د سره وانحکم بینهم او د دې حکم کړي چې فیصله کوي په دې په من کې بیمان ځل الله ولا تتبع تابعداري مکوا هوا د دې د خواهشاتو واحذرهم ځان او ساته د دوینا ای الله یفتنوک الله یفتنوک الله مې مکه ذکر کړي دی یا الله یفتنوک دې د پاره چې تا پته کې وانه چې دلو کبیلاری دین کې ان باز ایمان ځل الله د باز خبرونه چې الله نازل کړي دی لای کتا تا فإن تولوا كديمك غرزيد حكم منزلنا واراد غير اراده غير كيف عالم وشان نما يريد الله يقنا اراده لري الله يصيبهم چې ورسي تاسو قوت په دنیا کې ببعض ذنوبهم فبعض گناهون د دې التي توها چې راځي اغه ته دی ومن حتى ولید اینا مخغر زول دي ويجازي الله بجا جزا ور کیالا جميعا پټول باندې په اخرى په آخرت کې وان كثيرا من الناس يقنا ډېر خلکونه لفاسقون فاسقان دي اپا حکم الجاہلیت یبغون آیا د جاہلیت فیصلی دوی غواړي آیا د جاہلیت قانون دوی غواړي د شریعت نه علاوه چې څومره قوانین دي ټول د جاہلیت قوانین د شریعت نه علاوه نور قوانین دوی غواړي یبغون په یو تاسو راغله دي یطلبون د جاہلیت قوانین دوی غواړي من المداهنت مداهنت کوي خبره پټي او وی سره میل جول کوي ول میل اذا تولوا چاوي مخګر زئی استفهام انکاری دی د جاهلیت قانون مغواړي ومن احسن الا احد اسوک نشتا احسن خيسته من الله اذا الله حکم په فیصله کیا قوم د پاره یقینون به یقین په کوي باغی باندې خاصو به ذکر خاص کړ په ذکر سره نه هم الذين تدبرون او چې سوچ پکې کوي تاسو په خبره پوهیږئ کړه پوهیږئ الله نخد نظام والا بل سوچتا زمنګ د هدایت د دنیا او د آخرت د کامیابی لپاره چې کوم نظام الله را لګلې شرعي نظام د دینه بهترین نظام په مقدس مکه کې شته او کڅو کوئی چې د دینه بهترین نظام شته نو هغه مسلمان پاتې کی نه د شرعي نظام نه علاوه چې د دنیا کې څومره نظامونه راځي که پارلماني نظامونه دي که صدارتی نظامونه دي
او که هر قسم نظامونه دي که په هر نوم دي نو ټول ګورې د جاهلیت نظامونه دي. دا یاد ساتئ، دا یاد ساتئ. زنا کې تقسیم شته چې دوه قسمه د اسلامي زنا او مغربي زنا داشته. ایبه پکې لکه تپوس وکړئ ملیانو نه، ایبه ما ته نه ده معلوم شته پکې. غلا دوه قسمه ده که یو قسم ده؟ یو قسم ده. نه دوه به یې ګورې، یو اسلامي غلا او غیر اسلامي غلا، مغربي غلا، دوه قسمه به دقه شان نظامونه هم دوه نه دي ګورئ، یو نظام دی. لکه غلا چې دوه قسمه نه ده، اسلامي غلا او کفري غلا. هم دقه شان غیر شرعي نظامونه، کفري نظامونه. داسې نه ده چې دا کفري نظامي انسانیت جوړ کړی او موږ وایو یو اسلامي دی او یو غیر اسلامي دی. اسلامي او غیر اسلامي پکې نشته ګورئ، ټول غیر اسلامي دی او غیر شرعي دی. او الله د قانون ضد دی او د الله د قانون خلاف جوړ شوي دي. قسم دی ګورئ کافرانو د طرف نه چې موږ له کوم نظام راځي هغه به ښه که بد به هغه زموږ د هلاکت دپاره کې زموږ د پیدې دپاره. اکثره د مسلمانانو ملکونه یي او چې کله کافران مدد ورسره کوي یا ورسره څه معاهدې کوي نو د ښځو د ازادۍ خبره پکې کافران اول راوچتوي که نه راوچوي؟ څه یې پکې مطلب دی؟ مطلب یې څه دی چې دا ستا اسلامي نظام خراب کوي. چې ښځې راونوېستې او جلسې یې راویستله ښځه، او یا یې وزیر اعظمه یې راویستله او یا یې وزیره کړله او یا دې ورته سفیره ښځه مقرره کړه بربنډه سر، نو ستا اسلامي نظام یې پرېښوده؟ اسلامي نظام یې پرېښوده. اسلامي نظام دا چې ښځې له به پکې سړی ګوري، یا یې مذاکرات ته او یا یې درته ښځې راویستلې چې مذاکرات ته د ښځو سره وکړه، او یا یې درته خبریالانې ښځې بې حسابه ښایسته ښایسته ښځې درته ودرولې. دا تا اسلامي نظام خرابوي که نه دي خرابوي؟ نو ګورئ اسلامي نظام شرعي نظام یو دی. ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون، دا سوچه اسلامي نظام دی. او په حکم الجاهلیت یبغون د اسلامي نظام د شرعي نظام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلفای راشدینو چې کوم نظام د هغې نه علاوه چې څومره نظامونه دي دنیا کې رایج دي ګوره دا په حکم الجاهلیت یبغون کې داخل دي. ومن احسن من الله حکما دا د هغې خلاف دی. دریم پکې نشته، منزله بین المنزلتین نشته. ګورئ دا خو هسې خبرې دي چې کافرانو موږ له دا لږ رالېږلی دی، موږ به پکې اخوا دې خوا کوو که نه؟ اخوا دې خوا پکې هېڅ هم نشو کولی. هغوی زموږ د ضرر دپاره رالېږلی، موږ یې ښه کولی نه شو. تاسو نور پوه شئ که نه؟ درود شریف.